بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نے روایت تھی، قال فرمائی، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد دا په پنځو ستنو باندې اخوادی شوی دی، شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. پاغی کی اول شهادت دی او گوی ورکول دی د دې خبرې چې الله پاک نه علاوه بل معبود نشتا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا بندہ او رسول دی، و اقام الصلاة او دا منس پا قائم ولو باندی، یعنی دویم سیز او دویم ستن دا اسلام پا پینزو ستنو کی اغا منس دی، و ایتاء الزکاة او دریم دا زکاة ورکول دی، والحج او سلورم حج کول دی، وصوم رمضان او پینزم نمبر د رمضان المبارک روجی نیول، دا د اسلام پا پینزو ارکانو کی او پا پینزو ستنو کی پینزم نمبر دی. رواه البخاری و مسلم، دا حدیث مبارک امام بخاری امام مسلم نقل کردی دی. پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استعاری په تور باندې د اسلام تشبیه د یو امارت سره ورکړی ده او فرمایلی دي چې د اسلام د امارت په 50 ستنو باندې قائم دي او دا هیڅ مسلمان د پاره دا گنجائش نشته چې هغه د دې ارکانو په ادا کولو کې او د دې په قائمولو کې غفلت وکړي، ځکه چې دا د اسلام بنیادی ستنې دي او بنیادی ارکان دي. خو دلته د دې خبرې وضاحت هغه هم ضروری دي چې اسلام په دې 5 ارکانو کې منحصر نه دي، د دې نه علاوه هم د اسلام فرایض او اهم احکام داشتا، لکه جهاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف نهی عن المنکر، او د دین علاوه نور ډیر ګڼ شمیر احکام او فرایض د اسلام دی د دې 5 ارکانو نه علاوه. لیکن په تمام فرایضو کې د 5 ته چې کم اهمیت حاصل دی او کم خصوصیت دیتا حاصل دی نو آغا نورو تا ندی حاصل. پا دی وجه دا اسلام ارکان امدا اشمیر دی شو، امدا اگن دی شو، او باقی پا ارکانو کی نشش میر لی، اگر چه آغا پا خپل زیبان دی اهم او فرض دی. بلدا چه مخ کی ذکر شو پا حدیث جبریل کی چې دا ارکان 5 د اسلام د پاره داسې دي لکه یو شکل، داسې شکل چې هغه محسوسیږي، او بل خبره دا چې دا امور تعبدی دي، یعنی دا 5 ارکان داسې دي چې دا د عبادت سره تعلق لري او دا ذاتی طور مطلوب او مقصود دي. یعنی اصل کې د اسلام مقصد او مطلب عمدغه دی چې انسان د الله پاک عبادت وکړي، او دا نور احکام دا حالات سره خاص دي او عمدغه شانته د موقع سره خاص دي، په خاصو موقع باندې هغه فرض کیږي، په خاصو حالاتو کې هغه فرض کیږي، او دا ارکان 5 د حالاتو د موقعون ماورا دي، دا په هر وقت کې دا اهم او فرض دي.
پدی وجوان دا پا ارکانو کی اشمیر جشو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.